بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو د افغانستان مسله د بده قسمته کومه امن معاهده چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ شوې وه هغه ډېر سخت مشکلاتو سره مخ ده او یو سټیج باندې خو داسې ښکارېدله چې چېرې دا معاهده چې کوم دی دا ناکامه کېږي. اوس هم دې وخت کې هم لکه لمبې خو خیال دا و چېرې په یو کم د دېرشم د فروری د میاشتې چې کله دا دې باندې دستخط وشو نو امکان دا امیدونه هم ډېر زیات راغله. د هغې نه مخکې یو 10 ورځې هغه سیز فایر شو یا تشدد کې کمې راغلو. خلک ډېر زیات خوشبین وو چېرې انشاءالله اوس به د افغانستان دا مسله چې ده دا به ډېره زر حل شي ځکه چې 10 ورځې پس بین الافغاني مذاکرات شروع کېدلو خو د بده قسمته هغه ونه شو او تر اوسه پورې چې کوم دی په تشدد کې ډېر زیاتې راغلي. لکه دا څو میاشتو کې دا ویل کېږي چې طالبانو تقریبا 2800 حملې کړي دي او په دې کې په سوونو باندې چې کوم دی افغان سکیورټي فورسز پولیس او عام خلک پکې زیات متاثر شي. بیا د دې بل طرف نه هم نو هغه مسله چې کوم دی غریب افغان چې کوم دی هغه تر اوسه پورې مري او هغه 10 مارچ باندې ولې مذاکرات شروع شو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې معاهده و یو خبره مو خیال ساتو دا معاهده د امریکا او د طالبانو ترمنځ و. د افغان ګورنمنت په دې کې نو طالبانو ډیر زیات یو زد اغستو چیرې لکه دا خو پپټ دی او د دوی سره مون خبرې نه کو حالانکه دا ټول قیدیان چې کوم دي دا د افغان ګورنمنت سره دي. هغه کې دا ویلو چې د 10 مارچ پورې به دوی 15000 طالبان خوشي کوي او دغه شان طالبان به زر چې کوم دي افغان د دوی سره چې قیدیان دي هغه به خوشي کوي. خو افغان ګورنمنت ډاکټر اشرف غني صاحب ورته وایي چې وروره معاهده استاسو سره د زی ولې خوشي کوم هغه به زه بیا منم د امن لپاره خو هغې منځ کې به خبره کوو چې کوم خلک په پرېږدو د طالبان خو به هم څه کوي که نه ځکه چې امریکا خو صرف خپل ځان لپاره معاهده وکړله ځان یې د طالبانو د حملو نه بچ کړه خو د افغان ګورنمنت لپاره یا د ولس لپاره پکې څه نو ډاکټر صاحب وایي چې زه به دا 15000 کسان سبا له خوشي کوم خو که طالب ماته وایي چې دوی به نور تشدد نه کوي دوی په تشدد کې کمې راولي دوی به حملې نه کوي. طالب په هغه ضد باندې چې کوم دی تر اوسه پورې قایم دی او نه چې کوم دی تشدد کې کمې راولي بلکې ځکه خو هغه د هغه مجبوري دا ده چې تشدد د هغه هتیار دی. خو بدقسمتي دا ده چې طالب په کومه خبره باندې جګړه کوله چې زه دلته کې د بهرني قوتونو خلاف جنګېږم د بهرني قوتونو سره خو اوس چې کوم دی معاهده وکړله اوس د خپل افغان سره جنګېږي او خبره اوس د حکومت زیات ځای نیول چېرې په سرکار کې په حکومت کې ماته ډېر زیات سپیس میلو شي. نو دغه کم کار چې مجاهدین کړو چې لامې د جهاد وکړو وایي چې د روس خلاف جهاد دی د بهرني قوتونو خلاف جهاد دی خو چې کله جهاد ختم شو نو بیا په خپلو کې لګیا شو خپل افغانان خپل حکومتي غیر حکومتي خلک چې کوم دی وجل شروع کړو. اوس د طالب روغه د امریکای سره شوې ده اوس د هغه صرف جګړه په دې باندې ده چې ماله ډېر زیات سپیس پکار دی ماله ډېره زیاته حصه پکار ده د افغان حکومت کې. نو زه پرونه موږ په دې یو پروګرام کړو خو زه به دا ووایم چې په دې حالاتو کې خو هېڅ هم نشي کېدلی. امریکا پاکستان ټوله دنیا لګیا ده افغانانو ته دا مینت کوي چېرې به دا جګړه بنده کړي. په کرونا د وجې نه دوی تشدد بند نه کړ د روژې د مقدسې میاشتې نه بند نه کړ نو د افغانانو په دغه باندې به څه بند کړو. خو بیا هم زموږ تمه ده امریکې یو وارې بیا کوشش کړې زلمی خلیلزاد دوحه کې میلو شوی دی اوس چې کوم دی پاکستان ته هم را روان دی هند ته هم را روان دی کابل ته هم را روان دی کوشش کوي چې یاره دا دوی په څه پخلا کړي او افغانستان کې امن راشي.